د پاکستان فاست بالر احسان الله د انډیا ټاپ آرډر بیټسمنان ابھیشیک شرما شبمن गिल सूर्य कुमार यादव यशस्वी जायसवाल ټولو ته یو ډیر غټ چیلنج ورکړی دی احسان الله پاکستان کرکټ بورډ نه هم دا یو مطالبه کړې ده چې تاسو ماته چانس راکړئ یو چانس غواړي د پاکستان کرکټ بورډ نه آیا پاکستان کرکټ بورډ به احسان الله ته چانس ورکړي که نه آیا احسان الله چې کومې دعوې کوي او کوم چیلنجونه د انډیا کرکټ ټیم مین ټاپ آرډر بیټسمنانو ته ورکوي نو آیا احسان الله دغه چیلنج مکمل کول شي هم کنه په دې ویډیو کې په ډیټیل سره خبره کوو خو کمنټ په تاسو لازمي کوئ ځکه د احسان الله چې کوم کرکټ روان دی یا دغه چې کوم انجریز دي یا دغه پیس کې آیا فرق واضح راغلی دی کنه تاسو الریډي دغه ویډیوز به کتلی هم وي نو تاسو به هم خپل قیمت رای موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کوئ احسان الله د پاکستان یو شایننګ سٹار او یو برایټ سٹار او یو داسې کلاړي چې هغه یو ډیر غټ نوم جوړول شو خو لبد مرغه هغه انجری راغه او هغه د خپل انجری صحیح طریقې سره علاج نکړو هغه به دلته پروت په خپل مطلب کې هغه له پکارو چې هغه پاکستان کرکټ بورډ ل خپل ځان سپارلې وي په ان سی اے کې پروت وي او الته خپل علاج کړی وي خو نه چې هغه ان سی اے نه واپس راغو خپل ټریټمنټ مکمل شو یا مکمل نشو خو په خپل علاقه په سواد کې پروت کله ټیپ بال کرکټ کړي کله ربړ بال کرکټ کړي کله ماشومان سره خپل اکیډمي کې ویډیوز جوړول مختلف قسم اکټیویټیز کې هغه انوالو شو نو دا غي په وجه باندې د پاکستان کرکټ بورډ د پاکستان کرکټ ټیم کې لړیانو هم دغه ویډیوز کتل کم بچ د احسان الله راتل مطلب په خپل اکیډمي کې به ولاړو هغه سپیډ ګن به ورسره هم 126 چې غوي ولا بادر به بالو کو چون کې دغه قسم حرکتونه احسان الله سره نه خای کېدل د احسان الله لا غټ غټ کوچز دي غټ غټ کلاډیان دي ای بچرته تاسو په داسې قسم اکشن کې اون ویني او بیا د احسان الله چې کم ویډیوز براتل کم ټیک ټاکس براتل او بیا پرابړ بال یا پټیپ بال کې بچ کم پاغه باندې یو عام بیټسمن د یو کلی بیټسمن په چکی وخلی اب هم راغی نو انټرنیشنل کلاډیانو له هم پته ولګی چې د سړی خپل ویلیو زیرو کا د سړی خپل قیمت چې کم دی د عوامو په نظر کې او د پاکستان کرکټ بورډ په نظر کې صفر کو چونکه دا ټریټمنټ هغه رنګ اونشو او د ریکوري صحیح طریقې سره ونشو نو دا غي په وجه باندې د ټیم نه بهر کړل شو بل غریب کې لاړي د پرچی خو سره شتره نه چې پرچی ورکي او مخ کې ټیم ته لاړ شي غریب کې لاړي خو به ال ټیم ته سره کیږي چې هغه ایکسترا آرډینری پرفارمنس وکي ادا سه پرفارمنس وکي چې داغه په پرفارمنس باندې بل خبره نه وینو ال ټیم ته داغه دروازې کولو شي ورنه تاسو د پتر د پاکستان کرکټ بورډ چې کم حالت دي نو هغه دي داسې حالت چې لکه پرچی نه بغیر ته ټیم ته نشتلې احسان الله چې اوس کوم بیان جاری کړی دی په هغې به خبرو کو احسان الله وایي چې شبمن गिल شو یا د ابھیشیک شرما شو دا زما د یو اور د یو 2-3 اورونو کار دی دی به زه په ډېر سره وډ کوم چیلنج ولا وکړه چې دا کلاډیان په ما شاټ هم نشي وخلی دا کلاډیان په ما شاټ هم نشي وخلی دا کلاډیان چې کوم دي زما د یو اور کار دی ابھیشیک شرما حواله سره ویلي چې دی به زه 3 بالو کې وډ کوم یو قسم له چیلنج ورکړی دی پاکستان کرکټ بورډ نه یو موقع هم غوښتلی ده ګوره دا قسم سټیټمنټ نه دی د احسان الله دا ایم ایچ اور سټیټمنټ دی لکه اوس په تاسو وایي چې ایم ایچ اور په دا سټیټمنټ زما د احسان الله خوښ نشو یو خو ګوره ته د ټیم حصہ نه او بل یو کلاډي دستانه خخ بالران په دې دنیا کې موجود دي ای هیڅ کله هم داسې یو بیټسمن هیڅ کله هم داسې یو کلاډي هغه نه چیلنج کوي په میډیا باندې یا په سوشل میډیا باندې چې فلانی تاسو بچرته استرالیا برټلی تیر شوی دی د استرالیا خخ کلاډیان لکه میګرا جیسن ګلیسپی ډېر خخ بالران استرالیا سره تیر شوی دي د غرنګ انګلند سره ډېر خخ بالران تیر شوی دي ساوث افریقا سره نیوزیلند سره ایون پاکستان سره د پاکستان او د انډیا رایولری خو د ډېر وخت نه ده خو بیا هم نه د انډیا بالر داسې قسم سټیټمنټ جاری کړي نه به د پاکستان بالر داسې قسم سټیټمنټ جاری کړي د احسان الله نه مخکې بمرا څومره ښه بالر دی بمرا بچرته داسې نه ویلي چې بابر اعظم زما د یو اور کار دی یا بابر اعظم یا رضوان زما د 3 بالو کار دی یا برټلی په خپل پیک ټایم کې داسې نه ویلي چې شهید افریدي زما د یو اور کار دی یا دې نه علاوه په دنیا کې تاسو اوس کرنټلی ریسنټلی کم فاست بالران ګورئ ای بچرته یا شاهین افریدي به داسې سټیټمنټ جاری نه کړي چې شبمن गिल زما د یو اور کار دی یا کې ال راهل زما د یو اور کار دی چونکه شاهین افریدي د انډیا خلاف په هر میچ کې خبالنګ کړی دی شاهین افریدي د انډیا خلاف ریکارډ شته تاسو چې کول شي خ اکانومي سره وکټ سه هم اشتلی دي لکه د ویرات کوهلی وکټ شاهین افریدي اشتلی دا د روهت شرما اشتلی دا د کې ال راهل اشتلی دا د ډېر خو بیټسمنانو وکټ شاهین افریدي اشتلی خو شاهین افریدي به داسې ایم ایچ اور سټیټمنټ جاری نه کی لکه احسان الله چې دا کوم بیان جاری کړي اټ لیست یو پروفیشنل کرکټر سره یو تکړه کرکټر سره داسې قسم سټیټمنټ مزه نه کوي
احسان الله له پکار چې په خپل کرکټ باندې فوکس وکړي چونکه احسان الله چې دا در کم قائد اعظم ټرافي دا پای کې هم نشته لري احسان الله په خپل ویډیو کې دا هم ویلي چې د پېښور چې کم پېښور ریجن چې د کرکټ ټیم کم مشر دی هغه ز بلاک کړي مو په دې وجه بلاک کړم چې هغه مالوي چې ستا خبرې ټیک نه دي نو دا خبره خو دا ټیک ته چې ستا خبرې د احسان الله زمونږه پښتون بالري مونږ پتا خپکیږو خو تعالی پکار چې ته د خپل لاس استعمالو کې د خپل خولي استعمال تمکو مطلب دا چې ته د خپل مټو استعمالو کې ته د ټولي دنیا لوخه چې زه یو ښه بالر یم ته د ټولي دنیا لوخه چې ما کې ټیلنټ شته دی ما کې ګټس شته دی ما سره سکیلز شته دی ما سره پیس شته دی ما سره ان سوینګ شته ما سره آوټ سوینګ شته دی ما سره رفتار هم شته دی په خوله باندې تاسو به دنیا کې وګورئ ډېر غټ غټ کلاډیان دی په دنیا کې به هیڅ کله هم په خوله باندې د خپل ځان صفت په خپل نه وی کړي لکه پښتو یو متل دی یا بس خلای چې په خپل ځان ستای لکه به سخلای چې په خپل د خپل ځان صفت کوي یا خپل مومیا داسې او د اردو یو متل نو دغه رنګوره تاسو بچرتا غټ کې لاډي لکه ویرات کوهلی به تاسو نه کتلی چې راشي په مایک باندې لګیا شي چې زه ډېر ښه کې لاډي مو په ما شاهین افریدي بال نسی مشکول او شاهین افریدي په ما بال مشکل کدا سه قسم خبره منشه ویرات کوهلی کړي نه بټندول کړي نه بداسي نور چې کوم غټ کې پونټینګ سومره غټ بیټسمن داسي ګیلی کرسټن سومره غټ بیټسمن داسي سند چې سوریا سومره غټ بیټسمن سنگاکارا سومره غټ بیټسمن تیر شوی دی ایون داس ویسټ انډیز کلاډیان کریس ګیل شو سومره غټ غټ کلاډیان تیر شوی دی خو به هیڅ کله هم داسي خو کولیام سوک نوی چیلنج کړي ای به هیڅ کله هم داس جیون لکه ته چیلنج کې څه ټیم کنه اب ته مخ کې نه چیلنج کې لکه اوس تا کې ته خپل ځان کې څه خوروا ویني نو بیا به ته په میچ کې بیټسمن چیلنج کې چې میچ کې تعالی بیټسمن مخامخ شو لکه څنګه بچ شوی بختر کول چې بیټسمن بوله مخامخ شو بیټسمن لبه ورورا خیر دی نشته دا بدل بونسر کوم دا بدل فل بار کوم یا بدل یا کر کوم تمانه شاټ هوا نو احسان الله لم پکار چې کله تر پاکستان ټیم ته واپس یو کې پاکستان ټیم ته راشي او انډیا سره د میچ راشي شوبمن ګل تعالی پکریس باندې ودرېږي شوبمن ګل ابھیشیک شرما تعالی پکریس باندې ودرېږي نو عمره ټایم به ورشي ابھیشیک شرما ته بوي چې زما پزړه کیو چې د بتا پډومبني اور کې ور کوم ز بتا په سلور بالو کې ور کوم ز بتا په دریو بالو کې ور کوم اغله به هغه ټایم چیلنج ورکي هغه نه پس پته بیا هغه وډ کی او هغه نه پس بیا کله ته پریس کانفرنس ته راشي هغه نه پس چې کله بیا تا نه تپوسو شي نو ته بیا وې چې زما پزړه کیو چې زه شوبمن ګل ته ابھیشیک شرما ته چیلنج ورکما او چې نن ما هغه مخامخ راغونو ما هغه ته چیلنج ورکو او هغه چیلنج ته مو غټلو په دریو بالونو کې می ابھیشیک شرما بولډ کو کیچ می ته وې کو هغه نه پس پتو وې اوس ته ګوره ټیم کې نه ټیم ته رستار اتل شته نشته ته کم بیک کې نه کې او ته اوس نه داسې قسم خبره کې او ته یو پروفیشنل کرکټر دستا یو نوم دی مطلب تا لګ ټایم گیم کړ دی خو یو نوم دشته دی مطلب انټرنیشنل اپیرنس شته دی انټرنیشنلی دی د هر لوبډلې کې فینز دی نه پیژني نو هر لوبډلې دی پیژني د افغانستان کرکټ ټیم کې لاډیان دی پیژني د انډیا دی پیژني دا ټول کې لاډیان ته پیژني نو ته چې کله داسې قسم سټیټمنټ جاری کړي نو دا یو ان پروفیشنل سټیټمنټ دی دا یو ان پروفیشنل بیان دی ته کم بیک وکړه ټیم ته راشه او بیا دا دعا کو چې الله د پاکستان او انډیا میچ راولي او بیا میچ راشي او ته بیا په میچ کې به بیټسمن ته ورشه بال کورونه مخ کې ورشه او بالکل کیمرې مخامخ ورشه او بیا چیلنج کا او هغه نه پس بیا ته چیلنج ګټه نو بیا به مزو کې جی اوس د ستا ټیم ته واپس شي کومه دا مال خو ناممکنه زکه ښکاری چې بل ګوره ترورو هغه ډومېسټک کرکټ نم د احسان الله نوم ورو ختم شو د به خفه کېږم چونکې ټیلنټډ کلاډي وو څنګه چې د شعیب اختر نوم یادېدو نو کشرې دی احسان الله په خپل ځان باندې فوکس کړی وي نو دغه رنګ بیا څه وخت پس د احسان الله نوم یادېدو څنګه چې شعیب اختر اوس په تیز بال باندې مشهور دی نو کشرې دی انجرډ شوی نه وي یا د خپل انجری صحیح طریقې سره علاج کړی وي واپسې کم بیک کړی وي کمې پیسې چې د ګټلې وي د په ځان لګولې وي لکه اوس ډېر خلک وایي چې د سره پاکستان کرکټ بورډ مطلب هیلپ نو کولو نو داسې کلاډیان دي چې د پاکستان کرکټ ټیم صحیح ممبرز پاتې شوي ډېر ټایم گیم کړی دی بیا هم پی سی بی ای سره هیلپ نه دی کړی لکه محمد حسنینو د هغه انجری راغلی وه نو په خپلو پیسو باندې تللی و لندن کې علاج کړی و عامر جمالو د هغه انجری راغلی وه په خپلو پیسو باندې لندن ته تللی و علاج یې کړی و نو دغه رنګ احسان الله لم په کار وکړه چې پی سی بی ای علاج نه کولې نو دله په کار و چې چانې کره سکور کړی وي لکه څنګه مونږه
عام خلک چې کوم یو لکه ډېر خلک دوبۍ ته سعودي عرب ته ځي نو د ویزې دپاره رشته دارانو نه کور قرض وکړي ځمکه خرڅه کړي او لاړ شي هلته بیا مزدوري وکړي او پیسه وګټي نو دغه رنګ احسان الله هم په کار وکړه چېرې پی سی بي ستا علاج نه کولې تا به چاله ویلو چې ما سپانسر کوي او زما علاج وکړلی شي چې زه واپسي کم بیک وکړم زه به تاسو له پیسې درکړم چا نه به دې کره سکور کړی وې یا تا یو پی ایس ایل سیزن نیم لوبولی وې هغې کې هم تا لږې ډېرې پیسې ګټلې وي چې هغې ادې په ځان لګولې وې نو نن به تا له یو فروټفل رزلټ میلاوېدو نن کېدای شي ته د پاکستان د ټیم حصه وې په 15 ممبر سکواډ کې په 16 ممبر سکواډ کې د ستا نوم راتلی نو موږ به در باندې هم فخر کولو نو دا احسان الله نه غلطیانې شوي دي غټې غلطیانې دي شوي دي ایم ایچ ور مطلب سټپس هغه اوچت کړي دي خیر د دې حوالې سره د ستاسو سره ده خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه